بسم الله الرحمن الرحیم. میډیا زمونږه د واړه سرکل څومره چې ملګري دي تاسو ته سب ډیویژنل پولیس افیسر واړه په دفتر کې تاسو ته خوش آمدید وایو. تاسو سره شیر کولو لپاره موږ سره میسیجز دي. زمونږه انسپیکټر جنرال اف پولیس جناب اختریات صاحب ګنڈاپور سپیسیفک احکاماتو تحت ډیپټي انسپیکټر جنرال اف پولیس آر پی او صاحب زمونږه د ملکند جناب ناصر محمود ستی صاحب د آی جی صاحب په احکاماتو باندې زموږ په دې علاقه کې یو سپیشل د منشیاتو او الیګل آرمز یو کمپین شروع کړی دی. زموږ آر پی او صاحب هغې کمپین تحت گذشته دا چې کوم روانه میاشت ده د جولای ده، په دې جولای کې زموږ د واړی سرکل څلورو تاڼو چې کوم پراګرس کړی دی د منشیاتو په هیډ کې هغه موږ تاسو سره شیر کوو. او دا ډیر زبردست کاوشونه زموږ د اس ډي پی او واړی او د دې د اس ایچ او واړی او اس ایچ او جاګام، اس ایچ او صاحب آباد او اس ایچ او ګندګار په سرکردګۍ کې دا ډیر زبردست کاروي شوې ده. کاروي تاسو سره زر زر داسې شیر کوم او بیا وروسته په دې باندې ډیټیل خبره کوو. په دې کې نمبر 1 مجاهد ولد اورنګزیب دی، د سره 1400 ګرام چرس یعنی 1 کیلو 300 ګرامه. دین علاوه واحد ولد رزاق سکنا کنډاو، د سره تقریبا 115 ګرام آیس برآمد شوی دی. عرفان ولد رازق سکنا کنډاو، د سره 1140 ګرام چرس برآمد شوی دی، 1 کیلو نه سیوا. فتح الله عرف فتو ولد محمد الله سکنا واړی چې مشهور منشیات فروش دی او په دې په توک باندې د منشیاتو کاروبار کوي. د سره 3000 ګرام یعنی 3 کیلوګرام چرس او 125 ګرام آیس د سره برآمد شوی دی. عمر خان ولد نذیر ساکن واړی، د سره 1060 ګرام چرس برآمد شوی دی. عصمت ولد عبدالکریم سکنا چاپر، د سره 660 ګرام چرس برآمد شوی دی. وقار خان ولد انور خان سکنا اړیمنځی، د سره 1345 ګرام چرس برآمد شوی دی. عمر ولی ولد داود خان سکنا بډالی، د سره 630 ګرام چرس برآمد شوی دی. واحد ولد رازق سکنا کندرو، د سره 1225 ګرام چرس برآمد شوی دی. دا واحد مشهور منشیات فروش دی او دیم په توک باندې د منشیاتو کاروبار کوي. دا باندې په دې میاشت کې 2 پرچې شوي دي او ښه کافي. یو ځای کې ورسره 1225 ګرام چرس برآمد شوي دی، بل ځای کې ورسره 115 ګرام آیس برآمد شوي دي. شهاب الدین ولد عبدالکریم سکنا چاپر، د سره 1230 ګرام چرس برآمد شوي دي. نذیر عرف گلبر ولد صدبر، نذیر عرف گل ولد صدبر سکنا مولا گجر، دا مشهور منشیات فروش دی، دیم په توک باندې د منشیاتو کاروبار کوي. 1246 ګرام چرس سره برآمد شوي دي. رزاق ولد سید یوسف سکنا مولا گجر، د سره 1061 ګرام چرس برآمد شوي دي. فتح الله په دویم ځل باندې عرف فتو ولد محمد الله سکنا واړی، د سره 120 ګرام آیس او 900 ګرام چرس برآمد شوي دي. سجاد یو بل ډیر مشهور منشیات فروش دی، سجاد ولد فرهاد سکنا واړی، د سره 1221 ګرام چرس برآمد شوي دي. محمد داود ولد شیر محمد سکنا واړی، د سره 2129 ګرام یعنی 2 کیلو نه زیات چرس د سره برآمد شوي دي. حیات الله ولد عنایت الله سکنا سرډیری 400 ده، دا 400 د 400 دی دلته کې په لار باندې راته 416 ګرام چرس سره برآمد شوي دي. عصمت عرف بوډا ولد عبدالکریم سکنا چاپر، د سره 1510 ګرام چرس برآمد شوي دي. امجد ولد فضل ربی سکنا کس واړی، د سره 2300 ګرام یعنی تقریبا آلموست 2.5 کیلو چرس سره برآمد شوي دي. خان بادشاہ ولد سید الله سکنا اصوړي، د سره 517 ګرام چرس برآمد شوي دي. اسرار خان ولد سلطان زیب سکنا ډوګرام، دا مشهور منشیات فروش دی او دا دومره مشهور منشیات فروش دی چې د اوسه پورې زموږ نه په یو بانه باندې یا په بله بانه باندې یو خوا بل خوا د ګرفتاري ډېره زیاته ګرانه وه. نن د ډي اس پي صاحب په سرکردګۍ کې سپیشل ټیم علما جوړ کړو. هغه سپیشل ټیم کې اس ایچ او
ریاض خان او د هګرام چوکۍ انچارج دا دواړه علما لیږلي او د دې د کور نه 974 ګرام چرس برآمد کړو، یو یې تنه کلاشنکوف برآمد کړو او یو 75 عدد کارتوس یو دوه سره چارجر دي. دا نننې بالکل اوس فرش په دې سات باندې دا ډېر مشهور منشیات فروش دی او د ده لپاره موږ عدالت نه باقاعده سرچ وارنټ اخیستی سرچ وارنټ باندې ډېره ښه کارکردګي وشوه. دې نه علاوه تانه ګندیګار کې یو مشهور منشیات فروش دی، رحمان الله نوم یې دی، ټول خلک د هغه نوم پېژني. د هغه یو فرنټ مین دی، سید معاذ نامه ده. سید معاذ ولد محمد ابراهیم سکنه عنایت کلی باجوړ. دا عنایت کلی باجوړ والا الک دا چرس راوړل او د رحمان الله له راوړل دا دی 8811 یعنی آلموست 9 کیلوګرام چرس د سره مونږه په ګاډي کې نیسلی وو. بل عنایت خان ولد صابر خان سکنه بیبیوړ دا 1213 ګرام چرس د سره برآمد شوی. عنایت الله ولد ګل فارس خان سکنه پالام د سره 107 ګرام چرس برآمد شوی. انور علي ولد میجر سکنه کس داروړه د سره 1475 ګرام چرس برآمد شوی. عنایت الله ولد ستار خان سکنه پالام د سره 1122 ګرام چرس برآمد شوی. دې نه علاوه جاګام تاڼې چې کوم پراګرس دی ایک زهیب ولد سرتاج سکنه رامیال 642 ګرام چرس د سره برآمد شوی. یاسین ولد نورزاده سکنه جاګام د سره 410 ګرام چرس برآمد شوی. سعد خان ولد شاتمریز سکنه بډاله د سره 12 بداله سکنه بدامي د سره 1270 ګرام چرس برآمد شوی. دا ټوټل چې ملاو شي نو دې میاشت کې زمونږه 23410 ګرام چرس یعنی 23.5 کیلوګرام چرس په دې روانه میاشت کې مونږه برآمد کړي دي او ډېر زبردست کریک ډاون جوړ شوی دی. ان شاء الله دې کریک ډاون کې زمونږه دا چې دلته کې موجود ټیم دی د دې ټیم نه علاوه زمونږه د ډي اس بي چې کوم اهلکاران دي هغوی هم په دې کې ډېر اهم کردار ادا کړی دی او هغوی چې کوم دی نو مونږ د دې سره چې هغوی اپریشیټ نه کړو نو دا به هغوی سره زیاتې او انشاءالله همدغه شانتې د غیر قانوني اسلحه چرس او منشیاتو خلاف به دا مهم زموږ دغه شانتې جاري ځکه چې ډي ای جي صاحب وایي چې دا به 2 میاشتو لپاره انیشلی دی او هغې نه بعد به انشاءالله دا مونږ ایکسټینډ کوو. منشیات زموږ د بچو د مستقبل تباه کولو لپاره دا منشیات خرڅېږي. مونږ نه غواړو چې زموږ د بچو د مستقبل د تباه شي. د هغوی په لاس کې د چرس وي، د هغوی په لاسو کې د چرس سګرټ وي، د هغوی په لاس کې د آیس وي. مونږ غواړو چې زموږ راتلونکی نسل زموږ سکول یونیورسټي او کالجونو کې چې کوم نسل دی هغوی په لاسو کې د کتاب وي، هغوی په لاسو کې د قلم وي، هغوی په لاسو کې د پن وي او هغوی د انشاءالله په یونیورسټۍ کې په کالجونو کې په ښه کالجونو کې یونیورسټو کې د سبق وي او هغه سبق نه د هغوی نه زموږ د دې ملک او زموږ د دې معاشرې یو کرامت شهري ته نه جوړ شي. ډېره مهرباني، شکریه.